ته مختلف ویډیوګانې به ښیو. نو موږ دا دې لپاره چې ماشومان په دې کې ټرین شي، په دې کې د دې تجربه وشي، سبا لپاره دوی ته به ځای کې په محفل کې دوی ته څه مشکلات نه وي او دوی په ښه انداز سره تلاوت کولی شي، په ښه انداز سره دوی لمونځ کولی شي او د دې نه علاوه دوی په ښه انداز سره تراویح کولی شي. دا دې لپاره من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ثم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. ينفرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو. قد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يعذب الله المنافقين. زما کتونکو راځئ زه تاسو د هغه استادانو نگرانانو سره میلاوم کوم چې په مدرسه تحفیظ القرآن الکریم کې د ګروپونو نگرانی کوي. ما سره د شعبهي پس کلاس په هغې کې ما سره دغه 40-45 تعداد دی او دغسې ما غوله دغه واته ګروپه جوړ کړلي. په هر ګروپ کې دغه 15 طالبه کرام دي. دغسې به موږ هغو ته سپارې حواله کړو. هغو بیا هغه سپاره نیمه سپاره چې کوم هغه مسخوځن په تراوو کې اورئ او دغه مناظر تاسو وکتل او ستاسو سترګو وړاندې شو. بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة. غیر رهایشي والا طلبا دي هغه کې الحمدلله تقریبا 40 تعداد او ما ګروپونه جوړ کړي دي تقریبا شپږ او هر ګروپ چې کوم دی هغه 15 شپږ الکانو باندې مشتمل دی. جی ناظرین دا د فاروق یا مدر سکول ماشومان دي
او کوم سکول چې د دې مدرسې په زیر انتظام کې چلیږي په دې ټیم کې دوی ناست وي او خپل د سکول کار کوي. دوستانو تاسو زمونږ د مدرسه تحفیظ القرآن کریم چې کیسر د ماشومانو طلباو هغه تراویح وکړي. زمونږ د اولې ورځې نه کوشش دی د ادارې چې د دې طلبا چې دی د قرآن پاک د یادولو سره سره د دې د حروفو د الفاظو د خیال ساتي او بیا دوی به چونکې مخکې ځي دوی نه به قاریان غټ حافظان جوړېږي علما به جوړېږي چې دوی د منبر او د محراب د کنټرول کولو جوګه جوړ شي. نو دا زموږ د اول ورځې نه دا کوشش دا محنت دي چې ستاسو چې موږ سره کوم مینه محبت دی د هغې اثر په دې طلباو کې راشي. داسې نه چې سبا دپاره دوی صرف په نوم باندې ورته خلک قاري صاحب وایي او حافظ صاحب ورته وایي او هغه داسې نه شو کولی چې الله هغه کتاب د هغې لږ تلاوت دی په مانځه کې نه شو کولی. زمونږ ټول نظر په دې باندې چې الله تعالی څنګه خپل کتاب نازل کړلی، نبی علیه السلام څنګه د هغې تلاوت کړلی، صحابه کرامو څنګه کړلی. زمونږ کوشش دا دی او انشاءالله آینده به هم داسي زمونږ محتمین صاحب چې دی هغه دا مینه دا درد او دا صحیح تلاوت دا هغه د سعودي عرب نه راوړی د اولې ورځې نه. نو ستاسو په مخ کې موږ د څو طلبا پیش کړ، دا صرف زمونږ د مخصوص طلبا نه دي. انشاءالله تعالی تاسو راشئ زمونږ وګور هر طالب علم به انشاءالله هغه به دغسې دا زمونږ یوازې خپل دلته یوازې طبیعت نه دی، زمونږ دا طلبا چې دي ټوله شانګله کې تاسو وګورئ او بیا زمونږ کوم مضافاتي علاقې چې کوم دي په هغې کې هغو باقاعده په تراو کې قرآن واورو. تاسو دا معلومات وکئ هغه که د شو علاقه ده که هغه د کته د ګوش او مریړ خدنګ دا ټولې علاقې چې دي دې کې زمونږ حافظان چې هغه لګیا دي ختمونه یې وکړل او ښه په صحیح طریقه باندې